د بېباک رایې ګرانو کتونکو په پښتونخوا کې بدامني غلاګانې بیا د ترقۍ عمله په نظر نه راځي. د کرپشن یو برمار دی، دوغله بیانیه ده، ځوان کل کوم طرف ته بوزي، د انډیا او د اسرائیلو ژبه استعمالیږي. نن چې دا ملک ټولې دنیا ورته نظر دی او په اسلام آباد کې یو پروګرام را جوړ شوی دی، د بهر ملکونو نه خلک راځي او دلته کې مذاکرات کیږي، د دغې خلکو په کورونو کې ماتم دی. خو دا یو ځوان د پاکستان تحریک انصاف داسې پتنګ ورکر چې دم د خلکو ګریوانونو ته لاسونه اچولی دي، په سوشل میډیا یې کنځلې کړي دي او جنګ یې ورله کړی دی، بینر یې په خپلو پیسو لګولي. د سره خبرې ترې کوو چې دغې خلکو ته څه پیغام ورکوي چې نن زموږ دا ملک په ترقۍ روان دی. نن دا جنګونه دي مصر، ترکي، قطر، سعودي، یو ای ای، تر دې چې هغه ټرمپ بار بار وایي وزیر اعظم داسې او فیلډ مارشل داسې زموږ صفتونه کوي. دغه خپل ورکرانو ته څنګه وستا ذهن کې څه رالل چې یاره ملک په صحیح طرف روان دی او دا خلک یې په بل اړخ بوځي؟ بالکل زه دې خلکو ته وایم چې دا کوم زمونږ اوس وزیر اعلی دی کوم تاسو ټول خلک یې ویني، ټول صوبایي ویني چې په پنجاب کې څنګه کارونه سټارټ دي ترقیاتي او دلته کې سټارټ دي، نو خلکو اندازه به ورته وشي چې کوم صوبه کې کارونه کېږي. تاسو هلته کې فرض کړئ یو خاتون وزیر اعلی ده او د هغې کارونه تاسو وګورئ نو ډېر ترقیاتي کارونه کوي، او دلته کې وزیر اعلی صاحب ته وګورئ نو هېڅ ترقیاتي کارونه یې نه دي کړي، بلکې بیا زمونږ خاص د چارسدي ته چې راشي نو مینهګان ایم پي ایګانو ته هغې دا زمونږ د کلي صرف دا یو ټرانسفارمر خراب دی دا نشي ټیک کولی، نو دوی به نور څه ترقیات کوم ورکر وی کنه؟ بالکل ورکر هم د خپل پیسو باندې بینر اغوښتي دي، خو په ټول میا کړي پلان ورته پته ده، خو هر ځای ته به ورسره تلو، منډې تړلې به ورسره والې او اسلام آباد ته پورې ورسره تللي وو، دلته به یې بکسیر ولیکلي ورسره بوخت ویلا بولو اسلام آباد ته. اوس چې زمونږ دا په مونږ دا دغه راغله بل هم ښه نقصان ورکړی دی، بالکل لارې بندې کړي، خلکو ته هم تکلیفونه ورکړي، بالکل هر ځای ته خو د هغې په بدله کې دا تاسو جاړئ. بالکل چې مونږ جاړو ځکه چې ټرانسفارمر دا درېیمه میاشت ده چې خراب شوی دی، یو ایم پي ای نشته چې زموږ د پوج کردار ته څنګه ګوره بیا چې دا فیلډ مارشل راغلی چې په دې لکۍ د لخپې ښودلې؟ بالکل بالکل دا ډېر ښه افسر دی او ملک ترقي طرف ته روان کړی، خو داسې خلک دي چې هغې مخنیوي ورته کوي راکوي، خو انشاءالله چې کوم زموږ آرمي چیف دی ډېر نر انسان دی. خو دا وزیر اعلی شفیع جان دا ټول وایي چې موږ له خو دوی په رخایه ووټ راکړی، دوی په ترقۍ نه دی راکړی چې دوی موږ نه سړک غواړي او دا نه موږ په رهایي نه دی ورکړی، دا ځکه چې رهایي خو قانون په دغه به کېږي، داسې نه کېږي چې یو سړی راشي او په ډایرکټ د سړی د جیله روباسي، ځکه قانون شته، ملک دی قانون به چلي آیین دی، نو موږ ترقۍ د وجې ورکړي چې موږ ته څه کارونه وکړي دلته، خو یو کار یې موږ ته نه دی کړی. خفه یې چې په 9 مه یې دې سرکاري ودانو ته ورونه بلول او دا پاکستان له هم نقصان؟ بالکل په دې ټول خبرې ځکه چې دا خو زموږ خپل ملک دی او خپل ملک له موږ نقصان ورکړو.